أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم سورة النساء ترتیب عثماني سلورم نمبر سورة دے ترتیب نزولی دونویم نمبر سورة دے نازل دے رست دا سورة ممتحننا کلمات دا دری زر و سو سلویخ دے او حروف دا شپاڑ زر او دری سو دے دا مسمى شو پا سورة نساء سرزکا چی اکثر پاکی دا بیبیان و احکامات دی یا ایوہ الناس عام وی خو کل خاص وی دلتا عام دے یا ایوہ الناس اے عام و خلقو اتقو منا یخشو یریگ ربکم در اخبرنا الذي دا صفت در رب دے الذي دا غربنا خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دا نفس واحدن یونا چی آدم علیہ السلام دے وخلق و پیدا کری اللہ تبارک و تعالی منها دا دغی نفس واحدنا زوجها بیبی داغا حوا بیبی قبل دخول الجنة مخکد داخل دلو دا جنتنا ابن عباس سے وی آدم علیہ السلام دو چی وی کتلا حوا بیبی تینا پیدا شوا وبث نشر خورکڑی اللہ تبارک و تعالی منهما دا دغی آدم علیہ السلام او دا حوا بیبینا رجالا سڑی کثیرا دیر و نسان او زنانا دیر واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تبارک و تعالینا الذي دا اللہ غزاد دے تساءلون چی تاسو سوال کویا سوالون کوئی تاسو دا اللہ بیہی پنوم دا اللہ باندے یعنی اللہ دا پارا خسراکا یا ابن عباس سے وی تتعاتونا یو بلتا ورکڑا کوئی دا تاسو دا پنوم باندے یا تو دا سوی چی سوال کوم درنا تانا الہ استا پفلانی نوم باندے چی ما سر دسی وکی دا اعلا درجہ دا وسیلی دا چی توسل بی اسماء اللہ دا جائزی والارحام منا واتقوا قطع الارحام ویرگی تاسو خاص کر قطع دا سل رحمینا خپل ولی پالی دا خپل ولی مکٹ کوئی اللہ ویرگیا ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی کانا دے علیکم پتاسو باندے رقیبا منا حافظا حفاظت کون کے یا نگہبان خبر دے درن خیال کوئی گورے اس چیز تینا پنان دے وآتوا اليتامى وركوي يتيمان لرا أموالهم مالون ددي بعد البلوغ رستد بالغ دونا والرشد أو رستد خيارتيانا امام ابو حنیفه رحم الله وی چی پنځویش کلن کې سړی او خياريږي رشد راځي سړی په ګټ او تاوان باندې پوهیږي ولا تتبدلوا منا اے لا تستبدلوا تاسو مبدلوا الله وی الخبيث خبيث لرا بالطيب په پاک سرا یعنی یتیم مال تا چل جو کڑے دے خبیث نا مراد یعنی مبدلو یو چاغ گٹ لرا پلاغر گٹ سرا کمزوری گٹ سرا دخپل مالنا چاغ گٹ دا یتیم دے دا دے تینا واغستو تا دا پارا خبیث دے حرام دے دارنگی خوار گٹ چستا دے دا تا دا پارا طیب دے حلال دے نو خبیث لرا مبدلوی پا پاک سرا یتیم نا دا گٹ ماخلا دا سرب چاغ بالطيب پاک سره چې دا خوار ګډستا ده ولا تاكلوا مخري الله تبارك وتعالى واموالهم مالون د یتیمانو الى اموالکم مع اموالکم سره د مالون د یتیمانو سره یعنی په تخلیط باندې ګډ وډولو باندې چل مو ورته جوړ کړي د یتیم مال ته چې ګډ وډې کوم په چل باندې اخرما کدا تقدیر د جوړ کو د آیت منسوخ نه ده او که تقدیر دی جوړنا کو بیا دا منسوخ دی په کوم آیات باندې سورۃ البقره وان تخالطوهم کچره تاسو ګډ وډوي نفقه خپل د نفقه د یتیمانو سره الله وی فاخوانکم فی الدین پس هیڅ حرج نشتا بس دا ورونه دي تاسو د یتیمان په دین کې نو دا ناسخ دی دا وان تخالطوهم نو دا منسوخ کړو که تقدیر ورکه جوړنا کې نو ولا تاكلوا مخري تاسو اموالهم مالو د یتیمانو الى اموالکم مع اموالکم سره د مالو نستاسو چې چل مو جوړ کړي ګډ وډ کیا انه یقینا دا اکل د مال د یتیم په ظلمنا کان د حوبا من ذنبا یا اثما گنا کبیرا من عظیما لوی گنا دا وان خفتم رب کریم فرمای کچره تاسو یری دیا الله تقسطو اے الله تعدیل دا چې تاسو به عدل نکړي فل یتاما په مال د یتیمانو کې فی حق الیتاما په حق د یتیمانو کې نو فنکحو پس بنکاح باندې واخلیا ما هغه بی بیانې طاب منا
چې خوخي دي یا حل لكم چې حلال دي تاسو له چې الله تبارک وتعالى حلال کړي تاسو د پاره من النساء د بیبیانونه یعنی غیر الیتام. عائشه رضی الله تعالی عنها دا تعویل کوي بغیر د یتیمانو نه بیا نور بیبیان واخلې وارثانو کوي ریږي چې د دې مال ته تاسو رغبت کوي چې عدل به بیاونه کوم دا مال به تینه واخلم نو نور بیبیان واخلیا. او ابن عباس سیب ویا لکه په حق د یتیمانو کې تاسو یری لرئ نو داسې خوف کوئ چې سلونه زیات بیبیانې بیا مه کوئ. فنکحو بیاوی تاسو نکاح کې والی مثنا و ثلاثه و رباع سلورونه زیات بیا مه کوئ. وَإِنْ خِفْتُمْ كَچَرِ تاسو یریدئ الله تقسطوا من الله تعدلوا دا چې تاسو عدل بونه کې فی الیتاما په باره د یتیمانو کې. فنکحو پس په نکاح باندې واخلئ ما هغه بیبیانې طابه چې خوښې دي یعنې حلال کړي الله تبارک وتعالی لکم تاسو لره من النساء د بیبیانو نه غیر الیتاما غیر د یتیمانو نه نور واخلئ مثنا دو دو و ثلاثه درې درې و رباع سلور سلور. واو په معنا ده دلته او ده مثنا دو دو و ثلاثه یا درې درې و رباع یا سلور سلور. شیعاګانو کې یو جماعت د څنګه معنا کوي هغې وایي مثنا دو دو و ثلاثه او درې درې یعنې معنا دو درې څو شو وایه دا څو شو پنځه او رباع سلور وایي پنځه و سلور نهه بیبیانې وایي روا دي نهه بیبیانې روا دي. او بل جماعت د هغه وایي مثنا دو 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 څو شو څلور و ثلاثه درې 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 څو شو شپږ سلور و شپږ لس و رباع سلور 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 څو شو اته اتلس بیبیانې وایي روا دي. بل جماعت دي دواړه احمقان دي دا دواړه استدلالاتو د احمقانو دي قمقلان دي. دلته ما واو په معنا د او سره دی. یو کس لتا سیوان ورکه چې دا سیوان تقسیم که دو دو هغه سلور سلور تقسیم نه دو دو نو مثنا دو دو و ثلاثه یا درې و رباع یا سلور 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 بیبیانې وکیا دینه زیات تاسو ته گنجایش نشته روانه دي. او د دې تشریح حدیث کې هم موجود دی. غیلان ابن سلمة الثقفي رضی الله تعالی عنه یو صحابي و لس بیبیانې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل سلور په نکاح واخله باقي خوشي کا. دارنګ حارث بن قیس رضی الله تعالی عنه اته بیبیانې چې ایمان دایرې ته دننه شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته طلق اربعا وامسک اربعا سلور طلاق ورکه ځان سره چې کوم ستا خوښه وي سلورو ساته. او هر چې غلام دی د هغې حقوق په نصفه باندې دي په مقابل د اصل کې هغه دپاره دو نکاح دی غلام دپاره دونه زیات نشي کولی. دا رایه د امام احمد رحمه الله ده او د امام شافعي رحمه الله ده او امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک او داود ظاهري وایي چې غلام هم سلور کولی شي. رب کریم فرمای فإن خفتم پس کچری یریدئ تاسو الله تعدلوا دا چې تاسو عدل بونه کوي بین الازواج الاربعه په مابین د سلور بیبیانو کې. نو رب کریم فرمای فواحده فانکحوا واحده پس په نکاح کې واخلیا یوی بیبی لرا. البته بیبی دې هم داسې نه وایي چې دا ناروا دي سلور بیبی دا جایز دي. ګوره چې عدل انصاف کولی شي بعضې بیبیانې سم کفر ګڼي نه شریعت روا کړي دي سلور او دی بل اړخ ته چې عدل نه کیږي بیا یو پکار د هغه دپاره. دارنګې ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې په دې امت کې بهترین سړی هغه څوک دی چې بیبیانې ډېر وي خو چې عدل کوي او که عدل نه وي په ورځ د قیامت کې به په یو اړخ باندې پالچ وهلی وي کوږ وږ به را روان وي دغه انسان شرمېدلی به را روان وي. نو رب کریم فرمایي او ما ملکت یا هغه وینځي وکیه چې مالکان شوي ایمانکم خلاصونه ستاسو. رب کریم فرمای ذالکا دا تزویج د واحدې یعنی دا یوه بیبي نکاح کول ادنا منا اقرب ډېر قریبه ده لایق ده دې خبرې ته ستا الله تعالی دا چې تاسو میل به نه کوئ یعنی ظلم به نه کوئ ترجیح یوې ته ورکړی شو. وآتوا النساء بل مسألة بیان الہ العالمین ورکوی بیبیانو خپل را صدقاتهن مهرونه ددی نحلتا منا عن طیب نفس بخوخی سرا یعنی خوشالی سرا دا مهر ورکوا. فإن طبن لکم پس کچری طبنا ضمیر د طبنا نساء تراجع کا او نفسن تین تمیز دے. فإن طبن لکم پس کچری
خو خید نفس سره درکو دی بیبیانو لکم تاسو لره ای خاوندانو عن شین د سشین منه د دی مہرنا رب کریم فرمای فکلوه پس خوری دی لره نرانو غندی خوری هنیئن بلا اثم بغیر د گنانا مریئن منا بلا ضرر بغیر د ضررنا یا هنیئن هغه خوراک او طعام چې نسب خوشحالیږي هنیئن هغه خوراک او طعام چې نسب خوشحالیږي نفس مریئن هغه طعام چې لذیذ وي زلی خوخی نو هنیئن منا اکلن هنیئن په خوراک آسان سره په خوخی د نفس سره مریئن منا بلا ملامتن بلا ضررن بغیر د ضررنا بعضی مشرانو کې دا مرض دی چې مہر وټاکي بیا نه ورکوي حدیث مبارک کې راځي چې مہر دی وټاکو او بیا دی وویل چې زه درته نه درکوم د هغه ټیم نه بعد ته په زنا کې اخته شوې او که بیبي در سره جوړه وه غریبې ته ورته چې بیبي بس کله مالدار شم زه تاله دا مہر در کوم بیا هیڅ حرج نشته ولا تؤتوا السفهاء مورکوي الله تبارک وتعالى ويا السفهاء سفهاء قمقل تو لکی قمقل لراموالکم مالون استاسم التي غمال جعل الله چې ګرځولې الله تبارک وتعالى لكم تاسو قیاما سبب د معاش سفهاء مراد سوکتين قمقل لرا بعضی وی یتیمانو لرا ماشوم دې قمقل دې مورکا ورلا چې غټ شي بیا ورلا ورکا یا عام دی بعضی مفسرین وایي چې دا عام دی یتیم له مال مه ورکوه خپلې بیبي له مال مه ورکوه ښځو له مه ورکوئ دا ماله خپله سرمایه ښځې ته مه ورکوه عبدالله ابن عمر صاحب صفحه نه مراد بیبیانې دي عبدالله ابن عمر صاحب وایي بیبیانو ته مال مه ورکوئ ورزقوهم فیها رزق ورکوئ طعام ورکوئ فیها په دې مال کې وکسوهم جامې وروندئ عبدالله ابن عباس صاحب او امام قتاده وایي مراد تینا النساء والصبیان مراد تینا بیبیانی دی زنانه دی او ماشومان دی اکرمه صاحب وی مراد تینا یتیمان دی ورزقوهم او وکسوهم نه پته لګي چې مراد تینا بیبیانی دی چې روزي ورکوي طعام ورکوي جامې ورکوي دی لره مراد تینا بیبیانی دی او ضحاک صاحب هم وی مراد تینا نساء دی مجاهد صاحب هم وی نهر رجال ان یؤتوا النساء اموالهم من کړي شوی دی دا رجال ان یؤتوا النساء دا چې ورکی بیبیان الله اموالهم مالونه دي دا شانتی حسن صاحب هم وی یا امراتو کا مراد تینا امرأه دا بیبی ستا کلبی صاحب وی چې پوشی بیبی قمقل ده نو په مال باندې مو اکتر کوا ورزقوهم اطعموهم روټي ورکوي دی لافیها منها د دې مالنا وکسوهم جامع ورتا غوندین جامع ورکوي وقولوا وای دی لهم دی لره قولا معروفا قول معروف ابن عباس سے وی دا سے ورته وای عفاك الله دا سخکول دعا ورته کوي چې الله دې تا په عافیت کې وساتي خيخي خبره ورته کوي وابتلوا اليتامى وازما يتيمان لرا يعني اختبروهم في عقولهم اختبار تنا واخلي امتحان واخلي په عقلونو د دې کې یعنی وحفظهم اموالهم وحفاظت د مالونو د دې کې امتحان والی ابن عباس یو عقل نه اندازو کوي چې عاقل دی او کنه دی حتی ترغه وخت پورې اذا بلغوا کله چې ورسیږي النکاح من حد نکاح ته فإن انستم پس کچره ولیدو تاسو منهم د دینا انستم من رأيتم چې ولیدو تاسو منهم فيهم پدې کې رشد یعنی او خيارتیا په دین کې او په حفاظت د مال کې مرشد ولیدو نو امام ابو حنیفه رحم الله وی عقل او صلاح فی المال دا په 15 کالنه کې راځي رشد مولیدو فدفعوا پس اوس پاري ورکې دي تیلهم دي یتیمانو تاموالهم مالونه دي ولا تاكلوها مخرتاسو مالون د یتیمان لرا اسرافا پجلته سرا وبدارا او پجلته سرا اسرافن پزیاته سره و بدارن او پجلته سره په دې طریقه باندې اکبرو دا چې غټ بشي یعنی ډیر زیات خرچي دي شروع کړي چې دا یتیم به غټيږي او مانه به دا مال واخلي نو دا کار مکوم ومن کان رغس کان چې غنی د مال د یتیم نه فليستعفف پس ځان دی وساتي مال د یتیم نه چې مال ساتي ولا بس پیسې د تیر نه اخلي مزدوري ومن ورغس کان چې فقيرا محتاج فليأكل پسود خوري بالمعروف په طریقه دا مزدوري دی واخلي سوکیدار دی
اقل مفسرین وای چې دا منسوخ دی، کم مفسرین اکثرین وای چې دا منسوخ نه دی. فاذا دفعتم کله چې تاسو سپارئ تاسو الیهم دی یتیمانو لرا اموالهم مالونه د دې رستو د بلوغ نه فاشهدوا پس گواهان نیسیا. امام احمد سے واجب دا گواهی او امام ابو حنیفه رحم الله مستحب ده. فاشهدوا پس گواهان نیسیا علیهم پدی باندې بیا هم که گوانوی الله وی وکفا کافی دی بالله الله حسیبا مانا محاسبا حساب کون کې یا شهیدا گواه.